پاکستان کې مولیان صاحبان روتی دي او اسرائیل له چیلنج ورکړی دی کو ته دومره غیرتمند او بهادر نو افغانستان تراشه چې پته دی ولګي زه حق حیران ناسته ما چې دوی اسرائیل له چیلنج ورکړي او به افغانستان تم راغواړي الیکه د غیرت او د پښتو خدا تقاضا چې اسرائیل ته خپل لاړ شول ته سره جنگيږي چې پته دی ولګي لکه څنګه چې سېنیټر مشتاق احمد صاحب لاړو خو کو نه ته افغانستان ته راغواړي او دا سوچ دي چې افغانستان والا به سره جنگيږي نو دا راته وایا چې دا جهاد سره په افغانستان کې پرز دی دا په قران کې په کوم آیات کې راغلي دي چې دا جهاد سره په افغانستان کې پرز دی حق حیران تاسو ته ناشته ما حکومت ستاده سوچي چې افغانستان ته بیره ولم او زبدي جنرال شم الته به سره جنگيږم نو دا راته وایا چې جنگونو جهادونو دا مرکز سره په افغانستان دی تیری بلوچستان ته ول نه راولي دا غټ صحراګان تر پار ګرځا صحراګان چې کوم نه پرتی د چولستان دا دې ته راوله او په میاشتو سره جنگيږي دا غټ صحراګانی د میاشتو مزل پیګونه ختميږي خو نه یا رستاسو سوچ زه حیرانې ما خو چې جنگ راځي نو مثال ته چې کوم نه مخاګوي ولا یقینو کا تاسو په شانته د انتشاري سوچ ولا د وجه صحیح شو هغه صحیح المان هم چې کوم دي بدنام دي علما زمونږ د سر تاجونه دي ها ټول د سینې دي خو تاسو والا چې کوم سوچ ته کنه د دې د وجه دا باقي هم خلک بیا بدنامي تاسو سره دا ویډیو وګورئ زه ته ځان بار کوم او تاسو ورله جواب ورکړئ چې دې ټیک وي او غلط وي اسرائیل کو یہ پیغام ہے کہ اگر ان میں طاقت ہے تو وہ یہاں پر آ کر افغانستان آ کر وہ ہمارے ساتھ لڑے ہمارا دین چل رہے ہیں ان تک پہنچ نہیں سکتے ہمارا یہ راستہ نہیں ہے کہ ان تک پہنچ جائے ورنہ ہم اپنے گردنوں کو اڑا دیں گے اپنے جسم کے ذرے ذرے کر دیں گے